السلام علیکم قاری صاحب محترمه خی جوړې خیریت دی قاری صاحب 14 اگست باره کې مې نه پوښتنه کوله د ماشومان دي دوی مدرې مورز د دوی وی چیرې مونږ له پونګي والا چې مونږ یې وخو نو قاری صاحب دی ورځو کې 14 اگست ورځو کې دا پونګي وهل جایز دي که ناجایز دي په دې راته لږ روشنۍ واچوي جی مننه الله مو خوشحاله کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. صاحبه مسله دې ډیره پیچیده راوړې ده. کو خیال وکړي نو قاضي اعظم بابا او هغه مسلمانانو چې کوم د ملک آزاد کړی نو هغې سپترخ کې پونګې نه ونیولې او نه قاضي اعظم بابا ځان له چین نه غټ پونګې اغوستې و پو او ریزان یې چوټي کړي. نه دا ملک ډیر په قربانیانو سره په وجود کې راغلی دی او ډېرې قربانیانې ورکړي دي نو دا ملک جوړ شوی دی. اوس دلته که ته نظر وکړې نو پونګې دوه قسمه دی، یو پونګې پلاستیکي بل پونګې انساني. دواړه پونګې د انسان دپاره جایز نه دي، ناجایزه دي. پونګې پلاستیکي تعریف صدا رنګ دی چې دا اوس په دې ورځو کې کم دا پونګې روتې دي نو د دې انسان کې یو داسې یو چینجی چې هغه ته د طب په نظر کې چینجی ګړونجیه ویلی شي. دا چینجی ګړونجیه چې کله بې حرامه خوب یې نه نو هغه انسان ته وایي چې پاسه ووه نو انسان را پاسي دا غټ پونګې راوالي پنګ نو هغه چینجی په حرام شي او انساني چې کوم موجودي بالخصوص الخیټة الکب په آرام کینی. بل پونګې انساني چې د دې پونګې اواز د دې شین پونګې نه ډېر په قسمونو کې جدا دی، د دې مختلف اقسام دي. د دې دواړو دپاره یو دوی ده اګمنټین چې هغه به 2 سره روزانه ماشومانو له ورکړي نو دا چې کوم دننه چینجی دی دا به مړ شي، دا به پونګي ته نه کیني. کوشش وکړه صاحبه چې ماشومانو له یو سر ورکوي او خپل هم یو سر ته وخوره، ځکه چې تا د پونګي دپاره ما ته میسیج کولو نو تا کې هم دغه چینجی ګړونجي شته. جزاک الله. کوشش وکړه چې دغه ټول غټان هم یو سر وخورئ. جزاک الله.